د باز خلکو د مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت په بعضی کتابونو عبارات باندې اعتراضات دي. اول ورځ باندې مونږه دا عرض کړو چې د کوم خلکو اعتراض دی نو د دې اعتراض حقیقت به معلومو چې واقعي دا ځای قابل گرفت دی او کنه دی او کنه یو محض بغض دی د دغه خلکو د مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب سره. اول نمبر اعتراض په مرآت المناجیح شرح د مشکات شریف باندې پہلا نمبر اعتراض دی. اعتراض دا دی چې مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت دا یو کنجوس انسان دی نعوذ بالله. ولی وی زکا چې د ابو سفیان رضی اللہ عنہ بارک لیکلی چې دا یو کنجوس سړی دی. نو اول نمبر دا دا چې مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب د ابو سفیان رضی اللہ عنہ بارکی کنجوس لفظ د خپل ځان نه لیکلی دی او کنه دی. اول نمبر د دې اعتراض حقیقت معلومول غواړي او دویم نمبر دا خودل غواړي معترض د مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت سره بغض دی خلق له دوکا ورکي او کنه واقعي داس الفاظ د کنجوس الفاظ د ابو سفیان رضی اللہ عنہ بارکی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب د خپل طرف نه د بارکی لیکلی. کله مونږه د مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت مرآت المناجیح شرح د مشکات شریف مونږ راواغشتا 5 نمبر جلد او هغه کې باب النفقات کې مونږه وکتل نو پہلا نمبر فصل دی پہلا نمبر روایت دی باب النفقات کی او صفحہ نمبر 158 دا مونږ چوکتو نو دلته کې مفتی احمد یار خان نعیمی سے یو روایت په ترجمه کې لیکلی ابو سفیان بخیل آدمی ہے. ابو سفیان بخیل آدمی ہے. ابو سفیان یو بخیل انسان دے. دی ولی لیکلی نو دا مفتی احمد یار خان نعیمی سے زکا پا ترجمہ کی لیکلی چی دا روایت الفاظ دا سی دی قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان بے شکا ابو سفیان رجل شحیح ابو سفیان یو رجل شحیح دے. نو دغه شحیح په ترجمه کې مفتی احمد یار خان نعیمی سے بخیل لیکلی. اصل مشکات شریف چې دی اغم د دې شحیح لفظ دلان دی رجل شحیح دلان دی بخیل اشد البخیل د دې ترجمه کې لیکلی بخیل اشد البخیل او دلته کې مفتی احمد یار خان نعیمی سے سخت بخیل نه دی لیکلی صرف بخیل آدمی ناکت و سرلان دی اشد البخیل لیکلی. نو دته کنجوس وی او داغه باره کې پته نه لګي چې هغه ته به او کنه به. بیا د دې روایت باره کې دک معترض وی چې نه دا ته چې کوم ځای دا ځای نه دی هغه په باب العدت کې دا حدیث مبارک ترجمه نه ده بلکې مفتی احمد یار خان نعیمی سے د خپل طرفنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ته کنجوس انسان لیکلی په باب العدت کې صفحہ نمبر 146 باندې 5 جلد مرآت المناجیح کې هغه ځای باندې اعتراض لرم هغه ځای باندې اعتراض دی مونږ چې 146 صفحہ د مرآت المناجیح کولو کو نو په 146 صفحہ باندې لیکلی ابو سفیان کنجوس آدمی ہے. ابو سفیان کنجوس انسان دے. هغه واقعی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت په کتاب کې ابو سفیان رضی اللہ عنہ تا کنجوس انسان لیکلی. اوس ګورئ محترمو مفتی احمد یار خان نعیمی سے چې ابو سفیان تا کنجوس انسان لیکلی نو اول نمبر د شحیح
لفظ د لغاتو په کتابونو کې معنی قتل غواړي چې شحیح څه معنی لري. پہلا نمبر دا خبر یاد ساته مصباح اللغات 419 نمبر صفحه باندې د شحیح لفظ معنی بخیل لیکل دا، حریص لیکل، مصباح اللغات 419 صفحه باندې. دویم نمبر منجد اردو زبان کې د شحیح لفظ بخیل حریص معنی لیکل. دریم نمبر په پښتو زبان کې چې کوم منجد دی دریو جلدونو باندې مشتمل دی، پاغه کې پہلا نمبر جلد دی صفحه نمبر 112 باندې د شحیح لفظ ترجمه منجد کې کنجوس تا، بخیل دا، حریص تا. د شحیح لفظ ترجمه منجد کې پښتو والا 112 نمبر صفحه پہلا نمبر جلد کې د شحیح لفظ ترجمه کنجوس کړي دا په منجد کې. اوس راشي دلته په پنځم جلد کې 146 صفحه باندې مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت د ابو سفیان بارکی کنجوس لیکلی. ولی لیکلی نو یاد ساتا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت دا ناقل دے. اصل د دې د پارا مرقات المفاتیح د مولا علی کاری شپږم نمبر جلد او صفحه نمبر 445 تا. روایت کې د مشکات شریف باب النفقات کې د هندا رضی الله عنها متعلق ابو سفیان بارک هند رضی الله عنها وی رجل شحیح، ابو سفیان یو رجل شحیح دی. دغه لغات کتابونو مطابق مصباح اللغات منجد دی د شحیح معنی بخیل او کنجوس کړي. ابو سفیان رضی الله عنه بارک چې مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کنجوس لفظ لیکلی دا د شحیح لفظ ترجمه ده. دی ناقل دی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ناقل دی. اصل د پارا مرقات المفاتیح د مشکات شریف شرحه لالی کاری په مرقات المفاتیح کې شپږم جلد کې صفحه نمبر 445 باندې مولا علی کاری لیکلی د ابو سفیان رضی الله عنه بارکی کانا شحیحا. ابو سفیان رضی الله عنه دا یو شحیح انسان دی. شحیح ستوي د منجد او د مصباح اللغات پښتو اردو والا د ترجمه مطابق یو بخیل، یو حریص، یو کنجوس انسان دی. نو مرقات اصل دی، مرآت المناقل دی. اوس انصاف دا دی چې کله شحیح لفظ د ابو سفیان بارکی مولا علی کاری استعمال کو الت رحمت اللہ علیہ، چې کله مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت استعمال کو د شحیح لفظ معنی استعمال کا نو دی پہ کنجوس گرزی د تشیعه. انصاف خدا دے کدی پدی باندې شیعه ګرځي مولا علی کاری اول سر کې شیعه دی. فکار خدا وا چې د شحیح لفظ استعمالولو باندې مفتی احمد یار خان نعیمی ته یو کس شیعه کنجوس وی، فکار د چې اول مولا علی کاری ته وی ځکه هغه مرقات کې دغه روایت د لاندې د ابو سفیان رضی الله عنه بارکه شحیح لفظ استعمال کړي. انصاف خدا دې چې بیا دتم شیعه دتم کنجوس مفتی احمد یار خان نعیمی ته کوي نو بیا خو خبره نه ده. خو کنا مولا علی کاری ته رحمت الله علیه مفتی احمد یار خان نعیمی ناقل دی، هغه ته شیعه کنجوس ویل کیږي. نو که ناقل ته بد رد ویل کیږي، که ناقل مجرم وی نو بیا خدا زه تام را نقل کړي کم چې معترض دی. نو معترض کوم بیا د ابو سفیان بارکه د کشان الفاظ استعمال کړي، بیا خو پکار د معترضم شیعه دی، معترضم کنجوس دی. خکنا مولا علی کریم استعمال کړي، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب هم را نقل کړي دي، ورپسې کم معترض دی دام ناقل دی. انصاف خو بیا داو
که شحیح لفظ استعمالول د ابو سفیان بارکه دا بی ادبی وا پکار د مولا علی کریم بی ادب بیا چې کم ناقل دی مفتی احمد یار خان نعیمی سے بیا کده بارکه داسې الفاظ استعمال شي نو سلری نه د ځکه چې مولا علی کاری داسې الفاظ استعمال کوي مفتی احمد یار خان نعیمی سے خو ناقل دی که ناقل مجرم ګرځیده مولا علی کاری اصل دی هغه ته رحمت الله علیه مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ناقل دی هغه ته کنجوس او شیعه ویل کیږي نو بیا د ازه خو معترض په خپل امر نقل کړي بیا خو پکار دی چې دا د ټولو نلوي کنجوس شي کنا اولنیم رحمت الله علیه دی دریم نمبر ناقل معترض دام جامع المعقول والمنقول دی او سید السادات دی او شیخ الحدیث دی منځنی بیا څه ګناه کړی دا چې منځنی د مولا علی کاری مفتی احمد یار خان نعیمی سے د مولا علی کاری د کتاب ناقل دی خپل کتاب کې داغه الفاظ را نقل کړي د تبیا کنجوس او د تبیا شیعه ویل دا خډیره بے انصافی ده یو ته رحمت الله علیه بل شیخ الحدیث ته منځنی بیا څه جرم کړي فکر ده چې بیا ټول د کشان دا کنجوسان شي او دا شیعاګان شي خو نه چې یو ته او دو ته نه پته لګي چې دا ستا بغض دی او د مفتی احمد یار خان نعیمی سره ستا بغض دی استاد ټول اعتراض دال دی په بغض د مفتی احمد یار خان نعیمی باندې او د مؤمنانو مسلمانانو عوامو ته دوکه ورکول دي